زه د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم سفدره دي چې زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې صدام زبیر د ټولو د دې ملګرو د دې لپاره چې موږ ته دومره ښکلې غونډه راجوړه کړه موږ یې دلته خپل ځای ته راوبللو تاسو ټوله د بله ده چې نن زموږ کوم دا د غونډې چې کوم مقصد دی هغه زما د والد صاحب په 3 جون باندې د کرونا په وبا کې د خپلو خلکو سره همدردي او هغوی سخت حالاتو کې خپل فرض ګڼل چې دې حالات کې هغه تاسو د بېلېدو نه هغوی کې هغه افیکټ شو بیا وفات شو ازادي وکړي ډېرو عزتونو ډېر کم خلک داسې چې هغه د علاقې خلک او هغه د ټول عوام هغه داسې وګڼي چې دا د هغه د ځان یو حصه وي زما پلار په 2020 کې تېر کال د کرونا وبا چې څنګه شروع شوه نو هغه دنیا غټې ته یو بل نه تښتېده او پټېده او هغه روغ وتو هسپتال ته راننوته انتظامات کتل بیا چې کوم خلک به لږ کمزوري وو د هغوی په کور به وبا راغلې وه نو هغوی ته تلل هغوی سره همدردي کول هغوی ته هغوی چې کوم سیسټم ولاړ و د کرونا د وبا د وجې ځکه چې کور به بند شو ټول خلک په کوارنټین شو هغه علاقه به بنده شوه هغه ټایم ډېر خوف و هراس و په هغه ټوله علاقه کې او په هغه خوف و هراس کې به هغه تلو هلکه هغه ته پته وه چې زه دومره بیمار یم چې که دا ما ته ولګېده نو زه نه بچ کېږم خو د هغې نه باوجود هم هغه د مینې اظهار هغه خلکو سره دې وکړو بیا زما شهنشاه ورور ناست دی ده سره د بابا یو ډېره یادګاره انټرویو ده چې کله هغه هسپتال ته رالو چې اودسونو کو چې انتظامات ټیک نه دي نو ملګرو څوک هم نه ځي او هغه لاړو هسپتال ته و دی ورته تپوس وکړو چې ته څه کوې نو هغه دا زما فرض دی زما ډیوټي ده زه خلکو منتخب کړی دی دې شي لپاره او هغه لاړو کرونا په وارډ کې وګرځېدو خلکو سره او بیا هغه لاړو داسې ډېر کم خلک دي چې هغه خلک دومره ځان ته راجوخ کړي چې په بیمارۍ کې او په داسې خوف و هراس کې هغوی نه تېرېږي د دې نه علاوه په دې علاقه زما د پلار ډېر خدمات دي د پرویز څخه ډېر خدمات دي دلته د پورن بخار په ترقۍ روان دی دا صرف د هغوی د وجې دی 2013 نه پیله تاسو ټولو د علاقې کتلي وي دا هر یو علاقې زه به د کومې کومې علاقې خبره وکړم دا نشنل کالوني او دا ملک آباد مخکې ملک آباد او مخکې نشنل کالوني وه نن او په پیله کې دا څومره نن په دې کې کوڅې لګیا دي ټولې جوړې شوې صحیح کروکه پاتې هغې ته موږ فنډونه اخلي هغه پروژې کېږي روډ د دې روډ دی لایټونه ورته لګېدلي دي جوماتونه سولرایز شوي دي ډېر ښکلي کارونه شوي دي او دا ټول ستاسو لپاره شوي دي او دا زموږ احسان نه دی خو دا صرف دا خبره ده چې ما پلار چې کله تاسو منتخب کړو تاسو خلکو کې د غرو د احسان و هغه صرف دا وکړو چې ستاسو خلکو حق یې راوړو او تاسو یې کړی نور هغسې نوی کار نه دی کړی دې نه شاته ولې پهله 2013 پهله کارونه ولې نه کېدل پهله کارونه صرف ځکه نه کېدل ځکه چې هغه خلکو شوق نه وکړل دا د خدمت هم یو شوق لري یو جذبه لري د دې نه علاوه نن د ایمپي والو د مختلف جوماتونو والا ګرځي او دوی خلک ګمراه کوي دوی په تقریر کې ودرېږي او خلکو ته وایي چې پرویز خټک خو تاسو سیند ته وغورځوئ زه تاسو ته یو خبره کوم تاسو ته بند چا وویل پی ټي آی وویل د 14 اربو روپو بند درته وویل 1450 کروڑ روپو بند درته وویل نو بند یې څه ته وویلو چې تاسو د اوبو نه بچ کړئ نو دی چې کله تقریرونو ته ودرېږي نو دی سره نور رسېږي وګوره څومره هغه زموږ نسلونه بچ کړو موږ د نقصان نه بچ کړو کله دا 1450 کروڑ روپۍ به هغه دلته په لارو کوڅو په نورو څیزونو بیا غولوي دا نوښار به یې راوړی خو هغه تاسو د مستقبل لپاره هغه ستاسو خیال وکړو بابا او پرویز صاحب تاسو ته بند وویل نو دی نن راځي په تقریر کې وایي چې دی خو سیند ته ویشتی نو پکار خو دا ده چې عوام خپله سوچ وکړي چې موږ سیند ته سیلاب راغلی و په 2010 کې د ایمپي حکومت و پیپل پارټي وزیر و موږ ته بند وویلو یو ټوټه بند یې موږ ته وویلو ګورئ فرق ګورئ چې څنګه د هغوی حکومت ختم شو موږ رالو موږ بند وویلو دا زموږ مینه ده دې خلکو سره
دا زموږ جذبه ده د پرویز خان د بابا زموږ د مشرانو چې موږ خدمت کوو. موږ نن نوښار په ترقۍ راوړل کړی. په 2013 پورې په نوښار کې یو DHQ هسپتال و. نن په نوښار کې په 3.5 ارب روپۍ قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس جوړ شوی دی. نن د DHQ عمره یو نوی بلډینګ په DHQ کې جوړېږي. نن فاروق سټیډیم ته مخامخ د کنټونمنټ بورډ یو غټ هسپتال جوړېږي. نن صحت کارت دی چې یو غریب سړی هر انسان سوال نشي کولی. غریب سړی هر سړی سوال نشي کولی. انسان کې خودداري او خودداري په دولت نه راځي. خودداري د انسان حق دی. په هر انسان کې خپله خودداري هر انسان لاس نشي دی. یو غریب سړي باندې چې کله بیماري راشي نو هغه غریب کله څه شی وس خرڅوي او چې شی وس ورسره وي نو بیا سوال کوي. نو موږ صرف دا کوشش وکړو چې موږ سوال له هغه شی راوویستو او موږ هغې ته کریډټ کارډ ورکړو چې هر کس سره به د 10 لکو روپو علاج د هغه په جیب کې موجود وي. خدای وکړه که هغه بیمارېږي نو هغه ته به د سوال او د مینت ضرورت وي. هغه ځي او خپل به شناختي کارډ ورکوي او په هغې باندې به علاج کوي. دا یو ډېر ښکلی سیستم دی. دا په آرمۍ کې شته، په نارت ویسټ کې شته، په پرایویټ هسپتالونو کې هم شته او په ګورنمنټ هسپتالونو کې هم شته. او اوس لګیا دي زموږ نیکسټ سټیپ کې دا دی چې موږ ټول سرکاري هسپتالونه دې سره تړو او ټول پرایویټ هسپتالونه موږ دې سره تړو. بیا به دې کې دا چې بیا به کمپیټیشن وي. پرایویټ هسپتالونو والو هم موږ ته علاج ښه راکوي. دا هیلث انشورنس دی. د هیلث انشورنس دې نه مخکې چا ورکړی؟ غریب سړی به تړپېدو، په جیب کې به ورسره پیسې نه وي او حکومتونو یې پروا نه کوله. موږ اول شروع پرویز خان په صوبه سرحد کې، نن شو په غټ پاکستان کې. د دې نه علاوه موږ سکولونه اپګریډ کړو. موږ ځینې مشارکلات هم د جینکو د ډګري کالج تحفه پرویز خان ورکړي وه، خو بیا د ځمکې مسله شوه، هغه لاړه. دلته چې څومره سکولونه دي موږ هغه اپګریډ کړي دي. موږ 9 ټیوبویلې په دې مشارکلات کې جوړ کړي چې کوم کې 2 بندې دي. زوړ هسپتال مخامخ پای به ماناخیل او جنرالګاه سره هغې 2 پیره ټرانسفارمر پټ شو. پای کې موږ دواړو کې لګیا یو انشاءالله زر په دواړه موږ لګیا کړو. موږ یو شي خیال ساتلی. بیا خادوخیلو ګراوند چې کوم دی سپورټس ګراوند، هغې کې په 12 کروڑ روپۍ باندې انټرنیشنل لیول هاکي سټیډیم موږ منظور کړو. پرویز خان انټرنیشنل لیول سټیډیم په 12 کروڑ روپۍ. نو انشاءالله دا به د نوښار یو داسې شی چې نوښار نه به د پوره کې نه به خلک دې ګراوند ته راځي. هغې کې به ښکلې ګراوند به وي، لایټونه به وي په انټرنیشنل لیول باندې. او د دې نه علاوه جنازګاګانې چې څومره دي جوړې شوې، خاطوخیل والا ته موږ 1 کروڑ 40 لک روپۍ ورکړې لګیا ده. دا نیو باخیل والا پاتې نه ده، 2-3 پاتې ده. خان شیخواني کې ستاسو په دې لاره اجرې چې په کوم کې تاسو دعاګانې کوئ، دواړو اجرو ته موږ پیسې ایښي دي. انشاءالله به موږ ډیمالیش کوو، نوي به جوړو چې تاسو فاتحې ته یو ځای کې کېنئ جنازې کوئ. د دې په هغه تعلیم باندې ټینډر شوی دی. انشاءالله چې څنګه دا پابندیانې نه شي نو ستاسو دا هر څه وشي. باقي زه رالم ما ته حاجي صاحب وویل د دې لارې د دې ګیس د لارې، نو زه تاسو ته یو خبره کوم، دا زما والد صاحب منظوره کړي وو، هغه ټیم 2 پیره. خو بیا ګیس محکمې والا موږ سره لانجې کولې او زموږ دلته چې ما نوملي کوم کینډیډیټ ولاړ دی زما خلاف، هغه ټیم د ګیس محکمې ټولې هغوی سره وي. هغوی ته خدای پاک دومره وس نه ورکړی چې نه یې دله یو ټوټه پیپ لګولو، نه یې درته دا کار پرېښودو. هغه ټیم به دوی لانجې کولې پای کې. شکر الحمدلله ګیس محکمې ټولې خپلې دي. موږ دا په 3.5 کروڑ روپۍ منظوره کړې ده. زما په خیال انشاءالله د 5-8 ورځو کې ټینډر به وشي د الیکشن نه مخکې. ټول بیا ټینډر به راشي په اخبار کې، ټولو تسلي به وشي. نو ډېر ښکلی کار به کوو. صرف هغوی موږ ته دا ویلي چې کوم ځای کې مین ګیس پایپ دی هغه ځای کې به تاسو ټفټایل لګوئ، روډ به نه کوئ. په هغه ځای کې به ټفټایل شي، باقي به روډ شي. یو ځل دا وشي بیا به درته په دې باندې ښایسته لایټونه ولګوو، ځکه چې دا غالب لاره ده چې دا الپوزې پیزوان ورته وایي که څه ورته وایي. ځکه زموږ خپله خواهش دا یې موږ دې نوښار سره ډېره خواري کړې ده. ما پلار پرویز خان ډېره زیاته خواري کړي. موږ دا یو علاقه ډېره په مینه، ډېر په محبت باندې دا یو روډ، دا یو ګلۍ، دا یو علاقه موږ کور کړي ده، موږ جوړه کړې ده. موږ ډېره ډېره مینه دې علاقې سره کړي او دا یو لاره پاتې وه. انشاءالله دا چې جوړه شي نو موږ به لږ په سکون باندې کړو. الله ټولو ډېر عزت وکړه، موږ ته همیشه عزت راکړی. تحریک انصاف یو ډېره ښه پارټي ده. منم چې لږه ګراني ده، خو زما عزتمندو
50 شپېته کاله دې خلکو حکومتونه کړي، موږ 2 کاله حکومت کړی دی. هر کله دوی به داسې کار کولو چې دوی به پیسې اخیستې په سود باندې او بیا به د هغې سود ډبل ورکولو. نن چې ګراني دا صرف په دې وجه ده چې عمران خان په سود باندې پیسې اخیستل بندې کړي، ځکه چې هغه سود دومره و چې مثال 100 روپۍ ته علي نو په هغې باندې مو ما عمره سود هم ورکړي. نو هغه د ملک تباهي وه. نو خامخا چې یو ملک سم حالات ته راځي نو سخته به موږ ټول برداشت کوو. دا نورې څومره پارټیانې چې وي چې دا ملک یې لوټلی دی، نن د نون لیګ مشر په غلا کې بهر ناست دی، بل مشر یې په جیل کې ناست دی، لورې ګرځي را ګرځي. د ANP د حکومت تاسو ته یاد دی بابا ته یې زیروګو کا هغه انتشار، هغه دهشتګردي، هغه ټول سیسټم، هغه د پیسو هغه یو انګېر نه کړي. دا ټول زه ټولو ته یو خبره کوم چې دا عمران خان دا ملک نه شي سمولی، نو بلې څوک هم نه سموي، ځکه چې زردالي نه سموي، نواز شریف یې نه سموي. لکه به دې سره موږ خپله خواري کوو. او دې نه علاوه دا څومره پارټیانې چې راوستي وي دا عمران خان نه وي راوستي، دا موږ خلکو راوستي، موږ خلکو ورته ووټ ورکړو. که موږ لیک راغلي وو موږ ورته ووټ ورکړو، که پیپل پارټي راغلي وو موږ یې تباه کړی موږ ورته ووټ ورکړو. نو دې کې زموږ هم حصه شته. اوس به موږ د دې په سمولو کې به خپله حصه اچوو او انشاءالله عمران خان یو ښه لیډر دی، یو مخلص لیډر دی. انشاءالله دا ملک به په ښه لاره روانېږي. دا زموږ ټولو ملک دی، دا زموږ مورنۍ خاوره ده. او انشاءالله موږ به یو ځای دې سره خواري کوو، صبر به ورته کوو. انشاءالله دا ملک به مخکې ځي، ځکه چې زموږ پهچان دی دا ملک. نو چې دې خلو ته بیا غور وکړو. دا خو یو خبره کوم په 19 فروری باندې زما الیکشن دی. ما پلار تاسو ټول باندې حق دی، تاسو خدمت کړی دی، تاسو سره یې دلته خواري کړې ده، تعلق یې در سره ساتلی، غمخواري یې در سره کړې ده. په 19 تاریخ باندې ټول ښه په ګڼ تعداد کې راووتئ او تحریک انصاف ته وګورئ چې دا کارونه ونه درېږي، ځکه چې که مخالف فعال شي نو حکومت مخالف ته فنډ نه ورکوي، نو دا حلقه به شاته پاتې شي، دا ټول سیسټم به ودرېږي. نو ښه په ګډ تعداد باندې راووځئ. دا ستاسو پارټي ده، دا زموږ جایداد نه دی، دا زموږ د ټولو په یو ځای پارټي ده. زموږ یو مشر دی پرویز خان، موږ ټول د هغه یو ټیم یو. انشاءالله ښه په ګډ تعداد راووځئ او تحریک انصاف کامیاب کړئ.